اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حکیم قیوم خان کرشمه طب یوټیوب چینل باندې د خپل ورونو سره روبرو موجود دی او نن چې په دې چینل باندې د کومې نسخې انتخاب شوی دی نو هغه د خويندو د فاره دی او دا د یو شربت نسخه ده د خويندو د فاره چې دې شربت نوم شربتي نسوا دی. اوس شربت خو شربت ته وایي او نسوا مونږه زنانه ته وایو. لکه څنګه چې به مونږ په سکول کې وو نو هلته به یو مضمون راتلو وایي په تعلیمي نسوا باندې یو نوټ ولیکئ که نه. تاسو خو ټول سکول ته به تللي لسم به چا کړي، چا به ډېر ویلي، چا به لږ ویلي، خو دا مضمون به تاسو ته هم راغلي تعلیمي نسوا باندې. نو نن زه تاسو ته د تعلیمي نسوا خبره نه کوم، زه تاسو ته نن د شربت نسوا خبره کوم او زما وروڼه به په دې باندې پوهېږي هم او چې کومې زما خویندې دي نه هغوی به هم په دې خبره باندې پوهېږي. ولې چې دا چینل خو صرف نه زما وروڼه به ګوري، انشاءالله دا چې یو داسې چینل دی چې دا تاسو د خپلې فیملی سره د خپل ټول څومره کوري هغه تاسو دا په یو ځای کتی شئ. ولې په دې کې بس داسې خبره نه چې هغه به د اخلاقو د دایرې نه باري. هو ضرور به د بیمارۍ په باره کې خبره کیږي، خو هغه به په اشارو کې کیږي، یعنې د هغې به ډېر ډیپ ته مونږ نه ځو چې په هغې باندې بیا زموږ په کور کې چېرته ماشومان خویندې یا وروڼې ماشومان هم کیدای شي هغه د مور پلار سره ناستې دا ویډیو ګوري نو هغه لږه خبره به نه. نو کوشش به زمونږ دا وي چې خبره به مونږ کې په داسې خبره به کوو چې هغه په تفصیل وي، خو په اشارو کې به مونږ خبره کوو. لکه څنګه چې ما ووایي چې شربت نسوا د زنانو لپاره شربت دی، بس زنانو ته د دې فتح ولګېده اوس په دا څه کار کوي، دې شربت کې به څه شاملېږي، دا به څنګه تیارېږي، دا به څنګه استعمالېږي او د دې به بیا فواید څه یعنې څه پیدې به دا مونږ ته راکوي. نو هغه ټول په دې ویډیو کې ما را جمع کړي دي د خپلو خویندو دپاره. اوس زه راځم خپلې نسخې ته چې هغه نسخه څه ده. هغه نسخه د خویندو دپاره ده شربت نسوا. په هغې کې څه څیزونه شامل دي هغه څه په دې ډول دي. ریوند اساره دا به تاسو اخلئ 2 ماشي او هیره کسیس به تاسو راواخلئ 2 ماشي. ریوند اساره به راواخلئ 2 ماشي او هیره کسیس به تاسو راواخلئ 2 ماشي. او اوبه به څونه پکاري په دې کې اوبه به تاسو راواخلئ 750 ملي لیټر. دا یو بوتلي کومې چې په دې عام کورونو کې اکثر پکې سرکه راځي هغه 750 ملي په هغې لیکلي. دغه یو بوتل به تاسو د اوبو راواخلئ پیمانه ده. نو دا چې کله تاسو دا 3 واړه څیزونه راواغستل له دې نه پس به د دې بله مرحله چې کومه ضروري مرحله ده هغه به د دې د پخلي مرحلې چې دا شربت په څنګه جوړېږي. نو شربت خو چې کم تعلق دی شربت خو تاسو ته په خپله پته ده چې دا خو د چینو یا د ګوړې شربت نه دی چې موږ په یخو اوبو کې جوړ کړو. دا خو هغه شربت دی چې دا خو بیا موږ په کلونو باندې استعمالوو، دا بګدو دا به خرافېږي هم نه. نو اوس په دې کې چې کوم څیزونه بیا لګي هغه به زه تاسو ته ووایم چې دا به د لانګ ټایم دپاره د ډېر ټایم دپاره به دا څنګه محفوظ موږ جوړو، څنګه به ساتو، هغه به زه تاسو ته ووایم. خو اوس زه راځم د دې شربت پخلي طرف ته چې دا شربت په څنګه پخېږي، په څه طریقه به پخېږي. هغه څه داسې دي چې تاسو به دا اوبه راواخلئ، دا به تاسو په یو دیچکي کې یا په یو پتیله کې واچوئ، صفا پتیله وي یا به دیچکي. په دې پسې به بیا تاسو ډېر نرم اور ولګوئ او چې کله پسې تاسو نرم اور ولګوئ نو په دې کې به تاسو بیا دا کم 2 څیزونه چې تاسو ته ما ویلي دي دا به په دې کې تاسو شامل کړئ. چې دا به شامل شي دا به هوټ کېږي. چې کله دا تاسو ته پته ولګي دا چې دا کم یو بوتل اوبه تاسو اچولي چې دا نیمې پاتې شي نو په دې کې به تاسو بیا 4م جوس چې کم دی هغه د چینو دی. نو تاسو به 750 ګرام به بیا تاسو چینی راواخلئ. چې کله اوبه تاسو سره نیمې پاتې شوې نو بیا به 750 ګرام به تاسو چینی راواخلئ او په دغې اوبو کې په دغې پتیله کې به شامل کړئ او پخوئ به. او په دې باندې به یو زګ راځي لکه څنګه چې مونږ خوریانې په کور کې چې پخلي د ګوړې په هغې هغه زګ راځي او خیرې پرې راځي نو هغه به دې تاسو لرې کوئ، غورځوئ به. نو کله چې دا یو قوام جوړ شي یا دا به یو تار جوړ کړي. د شربت قوام خو تاسو ته به پته چې څنګه جوړېږي، دا به یو تار جوړ کړي. کله چې دا یو تار جوړې کړو نو دا به بیا تاسو دې
نغرینا یا په چوله باندې تاسو کې هوري په هر څه تاسو کې هوري هغه نه مدد تاسو لاندې راکوس کې او چې کله تاسو راکوس کو نو بیا په دې کې تاسو سو کې په دې کې به تاسو بیا د ډیر ټایم د پاره کو تاسو محفوظ ساتي سوډیم بنزویټ په کې واچوي او تاسو تمام مخ کې ویلي چې په 1 لیټر کې 1 ګرام استعمالېږي نو چې کله دا یک شي نو دینه به صفا بوتلې بیا ډکې کې چې هغه به وچی د مخ کې نه هغه کې به واچوي تاسو زب سره شربت نسوا تیار شو اوس په دا شربت نسوا سفر کی د دې استعمال به هم ز تاسو ته خیمه استعمال داسې دي چې دا به تاسو یو قاشوغه د ساري په نهر باندې استعمالوي یو قاشوغه د ساري په نهر به تاسو دا استعمالوي وست دې کو تاسو فواید ولیدل چې آیا د دې دوه سيزونو دونه فواید کې دي شي تاسو کې دي شي اول په دې باندې یقین هم ونه کوي ولې چې په مارکیټ کې ډېر ګرانې شربتي ملاويږي د اولاد په نوم باندې مختلف نمونه ولکې خوري پاره کې صدا سي رزلټ هم نه وي او قیمتونه 300 400 ولکې خوري خو چې کله تاسو دا شربت کور کې تیار کړئ تاسو په خپل پته وي چې په دې باندې وسونه خرچ رااله دا وکړ کوي ول ته دې سم مختصر فائدې به تاسو ته وې ما چې دا خو سکی د اینی کمی به دا برابري د دین علاوه چې کوم د هیستوري مرز دی پاغي کې وکړ کوي د لیکور یا د پاره ما چې چاته محوري نه راځي کله زنانه ته چې کله محوري نه راځي الته هم دا کار کوي کله چې هغه سوجن راشي پاغي کې به سوجن پړسیدل ته وي هغه کې به دا کار کوي رانی سوجن رحم کله رحم اشاره تاسو ته قرآن دا پیجنی چې کله پای کې هغه پړسوب راشي نو هلته هم دا کار کوي او د دین علاوه بعضی خوريانې داسي چې پاغي کې شهوت ناراضي د دې سره به ان شاء الله شهوت عمرزي د دین علاوه د 18 لپاره هم دا کار وکړي د بی اولاده لپاره د بانشپن لپاره او د دین علاوه چې کله یو حکیم یو خيار حکیم نو هغه د په سلو مریضانو په سلو مرزونو کې دا استعمالوي شي نو دا یو بهترین نسخه ده او دې نسخې چې کوم لیکوال دی نو دا هغه ته سپدې سي ډول باندې ملاو شي او هغه لیکوال چې دی هغه زما یو خط دوست دی دا غنوم دی سید اجاز حسین ګیلانی چې دا زما یو ډیر زوړ مرګري دی د واتس اپ په ټایم موږ په یو ځای کار کوو الحمدلله زموږ یو بل سره وسم رابطې دي زورازو د یو بل سره موږ ملاقاتونه هم کوو نو دې شربت د نسخه د ما ترکړې زه تلیو ما دا نسخه د ما لراکړه بیا د دې غ پس منظر ما ته بیان کو چې دا نسخه هغه د یو کریسچن نه اغسته و او یا کریسچن داسې و چې هغه ته با داسې یو خلک راځي یا ورته زنانه را یا ورته سړی را چې به زمونږ بچی نه کېږي د 10 کالونو د 10 کالونو نو هغه کریسچن به ورته دا شربت ورکو نو دا شربت چې به ورکو هغه دغه سره نږدې وي زما سره هغه نږدې نو لکه ما ویل چې هغه زنانو ته الله پاک بچی بیا هم ورکل او دا غې نه پس وی دا نسخه زه استعمالوم او ماته هم رزلټ ملاويږي نو چې کله داغه د دې تصدیق کو نو دا نسخه ته مار وړه او مام یو کم اس کم یو وته مریضانو ته ورکړی او رزلټ راغلی دی نو چې رزلټ راغی نو بیا خدا د مسلمانې شان دی چې کله د یو سیستا ته فائدہ درکې نو هغه به د بل مسلمان لپاره هم خوخي بهترین خبره دی چې کله یو سیس پیدا ته درکې نو دا د بل مسلمان رور خور د لپاره هم تخوخ کا او کو چری یو سي نقصان ده دي نو دا غینه تخپل رونه خويندې هم وساته نو زه امید کوم چې دا نسخه به زما د رونو چې کوم حکومت دي دا وی بدل ضرور خوښ شي او د دینه با چې کمی زمونږ خويندې دي دا کمی مسلې چي دي هغه به په دې مرزونو کې ضرور پیدا اخلي او نسخې ته کو تاسو وګورئ دا غي خرچي ته وګورئ نو نش برابر تقریبا خرچ راځي او چې پیدې ته موږ وګورو نو پیدې داسې دي چې دا غي بیانول هم ډېر ګران کار دی زه تاسو ته دا وایم چې دا چینل چې څومره زمونږ پښتانه رونه دي بعضي پښتانه رونه زمونږ داسې دي چې هغه اکثر په واتس اپ باندې نه یا په فیسبوک هغه نه استعمالي نو کو دا وی تاسو سره داسې کانټیکټ نمبر یا د واتس اپ نو دا لینک زما چې کوم پښتانه رونه دي کاغه حکومت دي کاغه غیر حکومت دي دا برای مهرباني هغه ته هم دا لینک تاسو ولېږئ نو هغه به هم د دینه استفاده حاصل کړي
آخر کې ستاسو نه اجازه غواړم، ستاسو خوږ ورور حکیم قیوم خان. والسلام.